مونږ په کالام کې موجود یو او نن په کالام په تحصیل او زموږ سره چې کوم اتروټ دی وشو دی میټلتان دی بارین دی یو خوشحاله ورځ دلته د چې کالام او اتروټ چې کوم تنازعه وه نن جرګې خپل فیصله سناو کو زموږ سره د کالام اوسیدونکي سینیر قانوندان میر صاحب موجود دی او د کالام سینیر صحافي حاجي رحمت الدین صدیقي صاحب دی او د امن جرګې سره هم د تعلق دی وکیل صاحب څه ویل غواړئ نن تاسو څومره خوشحاله دی خاوره څومره خوشحاله ده او تاسو په اندازې کې دا فیصله صحیح شوه که نه که غلط شو بسم الله الرحمن الرحیم نن خو ډیر یو عظیم شان او یو تاریخ ساز فیصله وشوه بیسدي وکیل لکه زه تاسو ته ووایم بیسدي یو وکیل که دا تنازع په سپریم کورټ کې پینډینګ او که سپریم کورټ رای راغلی په دې باندې او دلته په دې علاقه باندې ډېر غټ خوندیزو کېدو ځکه چې دا د قومونو 40-50 هزار قوم مسله وه او دا فیصله چې دا چرته هم نه امپلیمنټ کېدو د سپریم کورټ فیصله حکومت نشو امپلیمنټ کېدی ولې چې دا 40-50 هزار قوم وو زمونږ د نوجوانانو یوت خاص کر بیا د مشرانو بیا زمونږ تل کمراټ مشرانو بیا وشو مشرانو بیا اتروړ او د کالام مشرانو کم تحمل سره کم دا معامله چې دا تصفیه کو نو یقینا دا زمونږ د دوانو قومونو لپاره دا او د دې علاقې د سیاحت لپاره دا ډیر یو خوشاین یو تصفیه او ان شاء الله د سره زمونږ ډیر زیات د علاقه او مخکې ان شاء الله روان شي تاسو یو سینیر قانوندان یې دا فیصله په اوس چې دیو فرض کا چې کوم شرایط دي دواړه فریقه شرایط پوره کړي نو دا فیصله به دیو سپریم کورټ ته وړي او چې حل د کیس پینډینګ دی نو لا پاغې باندې څه رای نه دی راغلی سپریم کورټ کې د چا په حق کې کیږي د چا خلاف کیږي کله چې د تنازع حل کولو کې درې طریقې دي یا په زور زبردستی باندې ته یو فریق چې دی هغه ځان ته کینی یا قانوني طریقې باندې حل کوي یا بزیر جرګه حل کوي زمونږ دا تنازع چې دا بزیر جرګه حل شو کله چې دواړه فریقین رضامندۍ باندې یو لیکلو کې او په دغه لیکل چې دی هغه سپریم کورټ ته سړی مخې ته پر راضینامه په شکل کې سپریم کورټ ته کېدی او سپریم کورټ چې په دې راضینامه په بنیاد باندې د دې په روشنۍ باندې دغه کیس چې دی هغه فیصله کوي د کالام او اتروړ کې امن راغی د دې حوالې سره څه بسم الله الرحمن الرحیم یو جهان مننه حقانی صاحب بحرین نیوز څنګه چې تاسو وفرمایله وکیل صاحب نه تاسو د سپریم کورټ په دغه باندې رایه واخیسته د جرګې حوالې سره کالام اتروړ وشو مټلتان دا یو ټوریزم زون ده دلته دا کاروباري څومره انډسټري هوټل انډسټري شو دلته نور لکه په سیزن کې اربو روپۍ په کاروبار په مد کې د مقامي خلک هم فایده اړ او پاکستان نور خلک هم او حکومت پاکستان ته هم دیته په ټوریزم په مد کې فایده سي او تیر دا 2-3 کالو کله چې دا واقعیاتو شو هغه نه وروسته زموږ په ټوریزم باندې اثر پرېوته زموږ معیشت ته ډېر نقصان ورسېده وجې نه زموږ دا کم راتلونکي کم نسل چې ده نوي کل هغه هم ډېر زیات منفي اثر هغو باندې پرېوته نو دې حوالې سره تاسو څنګه تپوس وکړو نن موږ د کالام د خلکو د کالام نوجوانان د اتروړ نوجوانان اتروړ مشران نن ډېر غټ خوشحالۍ ورځ ده ځکه چې زموږ ډېر یو غټ یو حادثه کې ده څنګه چې وکیل صاحب وفرمایله که چرې سپریم کورټ خپل یو فیصله اورولې و یا کالام په حق کې یا په اتروړ کې بیا به هم یو غټ حادثه اخکار به و د خلکو بیا به یو هغه به د جوړېدو نه اول نه د دیر او د وشو مټلتان مشرانو ډېر غټ کردار دی مونږ د کالام قوم سرمنعن چې دیر مشران او د وشو مټلتان کم فیصلې چې کړی دی هغه مونږ ته قابل قبول دی او هغې نه مخکې مونږ دستخطونه کړي وو په ریټن فارم کې ورکړی وو چې دا مشران چې کم د فیصله اورئ نو مونږ ته به قبول یې کوو مهرباني